ښاغلیه څه اشتها لرئ؟ زه خو مې ځان ته چای لرم. زموږ له مېلمانه پوښتنه وکړئ. ما ته هم یو ګیلاس چای. همدا اوس یې راوړم. نو ویې غواړئ. زه له تاسو نه یوه هیله لرم چې باید تاسو یې ومنئ. په خیر راغلی. خوشحاله اوسئ. راځئ. باید تل تعادل وساتل شي. ښاغلی اسکندره، تاسو ته هم چای راوغواړم؟ هیله کوم. تاسو په هوښیار خلک یئ. ښکاره ده چې د کرکټر له مخې یو بل سره توپیر لرئ، خو په پای کې تاسو دواړه یوه موخه لرئ چې هغه هم د دې هېواد خدمت کول دي او د دې هېواد ارامي ده که نه؟ دا خلک څه وایي؟ زه یې په خبرو نه پوهېږم. بیا څنګه په تلویزیون کې کار وکړو؟ غلی شه لوته، ته زما په خبرو نه پوهېږې نو د هغوی په خبرو به څه پوه شې؟ لوته اوی 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 لعنت دې په تا وي، ته خو د هېڅ کار هم نه یې کم عقله. لرې شه. پرېږده نو لالا، نو ته فکر کوې چې قاضي صاحب خپل ټول کارونه پرېږدي او ستا کمیس ته به ګوري که څنګه؟ غوږ شلې به نه یه، زه هلته د خلکو یو استازی یم. قاضي په دې څه خبر دی چې زما شاوخوا ته کلیوال ګرځي. هر څومره چې وي توپیر نه کوي چې زه اوس هم اجازه نه لري چې پیسې ورکړي. زه هم کار کوم، زه خود معاش لرم، خو بل ځل بیا ته ورکه. بیا زه درنه ځم. نو لاړ شه. بیا له تا سره یې چېرته هم نه راځم. په اصل کې که ته له دې ځایه لاړ شې بیا به زه هېڅ چېرې له تا سره نه ځم. پولاده پولاده ماماتي کېدای شي چې خبرې وکړو. نه کوم بل ځای به خبرې وکړو. راځه ګرانې راځه. ماماتي زه واده کوم. نو کوم څه ویلو ته نه دی پاتې غمزه؟ ووایه چې ما سره مینه لرې، راته ووایه چې زه در باندې ګرانه یم چې زه هم واده ونه کړم. که زه ووایم واده مه کوه نو بیا یې نه کوې؟ هو. نو ته غواړې چې زما له ضده واده وکړې غمزه؟ لږ تر لږه دا پوښتنه خو وکړه چې غواړم چا سره واده وکړم. په ما څه؟ ته لکه چې تل زما په اړه فکر کوې چې زه ستا په اړه فکر وکړم غمزه. ماماتي ګوره ګرانې، لکه څنګه چې وایې که هغومره مینه له ما سره ولرې نو بیا به له داسې خبرو څخه تېرېږې. زه کوم ماشوم نه یم چې ما وغولوې. ګوره نن چې په دې بهانه واده وکړې سبا به کومه بله بهانه پیدا کړې
بیا به هیڅ کوم سبا نه وي. څه شوي ماماتې؟ وایي چې واده کوم رئیسه. له چا سره؟ څوک کیدای شي رئیسه، همداسې وایي. داسې ځوان تر اوسه نه ده پیدا شوی چې زما مینې سره واده وکړي. ابراهیم ته مې ویلي وو چې اوس وخت د فواد او تامر وخت دی. هم به تا ته روغلو وي او هم به پیسې. نه مې ویلي ابراهیمه؟ ویلي دې و ښاغلی فکرته. ګرانه په اصل کې کوژده کول زما نه خوښېږي. ولې؟ ګرانه د دې لپاره چې کله کله انسان دوکه خوري د دې لپاره وایم. خو زما دوکه ورکول نه خوښېږي. همداسې نه ده ابراهیمه؟ ته رښتیا وایي ښاغلی فکرته. نه مې وویلي چې نه یې کوم، ویلي مې و چې نه مې خوښېږي. دا رښتیا دي ښاغلی فواده؟ څه شی رښتیا دي؟ هغه نجلۍ چې په رستورانت کې وه. زه نه غواړم چې د خپلې ملګرې خبرې دلته ټولو ته وکړم. ویلي مې و ښاغلی فکرته چې ښاغلی فواد په دې مسایلو کې جدي دی. کوم څه چې دې ویلي شرط تړې؟ هو شرط هم تړلی. دا تاسو دواړه څه کوئ؟ دلته خو کومه د فوټبال یا د والیبال لوبه نه ده چې تاسو دواړه شرط تړئ. $100,000. سمه ده. موږ د غلط فکر مه کوه ښاغلی فواده. خدا ابراهیم په هغه پیسو باندې چې له ما نه یې ګټلې وې د خپلې لور ته اصلي لور باندې کوي. زه وخت نه لرم چې تا ته په تمه شم الهانه. ته خو پوهېږې چې زه ډېر مهم کارونه لرم چې که زما ملګري ما په دې حال کې ویني نو تعجب به وکړي. نو زما له امله خپل وخت خوشې مه تېروئ اسکندره. نو بیا هغه وخت زکي ته ووایه چې څه وخت او چېرته له کله پولاد سره به وګوري. غوږ شه زکي جانه چې له الهان څخه هر ډول پوښتنه لرې نور نه بیکه. خو ته کوښښ مه کوه چې زما په اندازه کم حوصله شي. مونږ به هغه سړی څنګه پیژنو؟
په پښو به یې قیصري بوټونه وي. ډېر خلک قیصري بوټونه پخو کوي، بیا به یو د چا پخو ته ګورو. کاشکې د پخو نومره یې ویل وه کار به مو اسانه شوی وای. هغه وخت به مو د هر سړي پخه پورته کول او لیدل به مو. نو څه به یې ویل؟ ویل به یې چې په غاړه کې یې رسۍ اچول شوی. بس دی، زما مغزه مه خرابوئ. تر جامو لاندې یو قیصري جامه اغوندي، په روښانه رنګ یو بالاپوش هم اغوندي. بله حالو ماما. خیرات خو به وي، اوس نشم درتلی، څه شوي؟ ماما هغه چېرته تلی شي؟ نه پوهېږم جان پولاده. ماما کله د چې ورته داسې ویلي دي نو باید چې درنه لاړه شي. اما سمه ده ورته ویلې چې نقصان یې که، خو دا خبره مې کله ورسره منلې. پیدا به یې کړو ماما، ته اندېښنه مه کوه. مور خواره کوي نه پوهېږي چې چېرته تللې ده. جان پولاده ته نه پوهېږې چې دا مېرمن الوان څومره ضدي ده. تر څو چې دا ماشوم نړۍ ته رانه وړي ځان نه ښیي. که څه خبره بیا له دې ځای هم ځم. خاوند دې ناروغه نه دی الوان؟ ناروغه دی خو دومره ضد ولې کوي؟ درملنې ته غاړه نږدي، ماشوم نه غواړي. نو بیا یې ولې له ما سره واده وکړو؟ دوه سوه یولس. ته کله له پولاد علمدار سره ګورې راته ووایه. بخیر راغلی ښاغلیه. بخیر راغلی ښاغلیه مامتي. دا څوک دی کاظمه؟ ښکاري چې سکرتري به وي. دا چا دلته په کار ګمارلې؟ غوږ شه ابراهیم، د نجونو ته زموږ ټول خوی او عادتونه ووایه. ګوره بیا راته ونه وایه چې ومې بخه. ښاغلیه ستاسو د خوی مې ورته ویلي او ستاسو د شریک هم. نه پوهېږم چې تاسو تجارت کوئ که کوم بل کار خدای مو وهه. ما هم دا اوس دا خبره ابراهیم ته کوله چې که ماماتې راشي او دوی وویني بیا به یې وباسي. نه زه څنګه داسې خبره کولی شم. او کوم ضرر چې مونږ کوو باید له بلې خوا نه خو یې جبران کو. د دې نجونو په وسیله یې جبرانوې. پرېږدی نو ماماتې، یا وای د ابراهیم لور ده او بله هم ستا خپله سکرتره ده. زما هغوی هېڅ نه دي په کار. په دریو ژبو پوهېږي، دا بس نه ده. نجونې پرېږده، اصلي خبره وکړه. خپل ضرر به له کومې خوا نه جبرانوو. دا کړکېچ به بالاخره یو ډول تر سره تیر کو. هم داسې نه ده ابراهیمه؟ موږ د مخدره توکو کار نشو تر سره کولی. که چېرته تاسو له فواد تعمیر سره شریک شئ بیا ابراهیم وړاندیز وکړ خو هغه ونه منله. هغه خو د واده په فکر کې دی.
راځه. ښاغلی فواد غواړي چې تاسو سره وګوري. څه کار لري؟ نه پوهېږم. کوم بل څوک مو سره شته؟ مېرمن غمزه ده. دې هلک څه فکر کړی چې دا جلې دلته راوستې؟ ګرانه زه درته یو ډېر ښه خبر لرم. څه خبره ده ښاغلی فواده؟ ګرانه ما او غمزې پرېکړه کړې چې یو بل سره واده وکړو. ښاغلی فواده له ما سره ټوکې مه کوئ. خوشحاله نه شوې ګرانه؟ ښاغلی فواده مماتي به تاسو دواړه ووژني. ګرانه مثبت اړخ ته خو یم وګوره، که یې ونه وژلو بیا بیا به مو پلار تاسو دواړه ووژني. ته نن ډېر منفي فکر کوې بیلو ته. هله نو ځه له دې موضوع نه مې پلار خبر که. هله بله ایژې جانې ښه خبر درته لرم، زه واده کومه. ښه خو خدای دې وکړي چې سکندر هم د کمال غوندې نه وي. پوهېږې زه ډېر د خوښۍ احساس کوم. هو ښه 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 زه به تا ووژنم. هغه ورځ به بیا ته راته زارۍ کوې. که وژنې ورشه خپل رئیس ووژنه. جلۍ ته په ما باندې ملانډې وهې. ته ولې له مماتي نه دومره ډارېږې؟ زه خو یې په کیسه کې نه یم. ایجا ډېره خوشحاله شوه، ویلې چې یو ورځ به موږ څلور واړه یو ځای خواړه وخورو، سکندر به موږ وپېژنو. ښاغلی فواد تاسو خو لیوني شوي ناستئ. پلار ته مې ورغلې ګرانه. هله نو ورشه هغه ته قناعت ورکړه. هله بیلو ته ورشه که نه. هله نو ګرانې د مېرمنې لوان له ملګرو څخه پوښتنه وکړئ، باید هغه پیدا کړو. پیدا کوئ، تاسو اندېښنه مه کوئ. هغه بېوزله مېرمن چېرته تللی شي؟ مېرمنه سو د هالو ماما د درملنې لپاره باید ټول تدابیر ونیسي. مېرمنې لوان به بیرته کور ته راشي، هالو ماما به هم تداوي شي. له خپلو ټولو امکاناتو څخه به کار واخلو. امکان لري چې هالو ماما جوړ شي. موږ یوازې دومره کولی شو چې تر یو څه وخته پورې ژوندی وساتو. هغه باید خپل اولاد یو ځل غېږ کې ونیسي. زما د تا ته راغلو په ودانیو څه
زه یوازې ستا لپاره اندېښمن یم میژه جانې، که نه نو زه د هېڅ چا په فکر کې نه یم. زه یوازې ستا په اړه فکر کوم. امنیت د بیلو د ادارې لاندې دی، خو دا چې هغه خپل امنیتي کسان له کومې کمپنۍ نه نیسي په دې نه پوهېږم. دا کار باید د کانون مرستیال په واسطه حل شي او یلدز باید زر تر زره هغه ته زنګ ووهي او دا ستونزه حل کړي، او دا وخت ډېر خطرناکه وخت دی. هر څوک باید د خپل امنیت په اړه فکر وکړي. ورسره به وغږېږم، سبا ته به تا ته احوال درکړم. خانو دا راته وایه ګرانې، اوس د رسنیو کارونه څنګه دي؟ زه مې په خپل ژوند کې هېڅ دومره خوشحاله نه وم. دا څه دي چې ته یې دومره خوشحاله کړې یې؟ د دې احساس چې قدرت زما په لاس کې دی. په یوې 14 کلنې نجلۍ باندې تېری کېږي. که زه ونه وسم دا خبره څوک خپروي؟ څوک به هڅه وکړي چې خلک خبر کړي؟ اسکندره هېڅوک هم نه. زه په دې نړۍ کې له هېچ چا څخه نه وېرېږم، له بم څخه نه وېرېږم، له مرګ څخه نه وېرېږم، له وژنې څخه نه وېرېږم، له جنګ او جګړې څخه هېڅ نه وېرېږم، خو د هغه ښځو نه چې د جګړې میدان ته راځي ډېر وېرېږم. نو له ما نه وېرېږي؟ د هغه ښځو په منځ کې یوازې له تا څخه وېرېږم ګرانې. ولې؟ ځکه چې ته له ما سره مینه لرې. راځه زکي جانه راځه. څه خبره ده؟ آیا په دې ښایسته شپه کې دې کوم خبر راته راوړی زکي جانه؟ همداسې ده ښاغلیه. فریحه ډیر ژر له لمر څخه د افغانستان روشن غوره لیګ څلورم فصل د اباسین څپې د سپین غربازانو پر وړاندې سبا مازدیګر 3 بجې په ژوندۍ بڼه له لمر، تورو، آرمان او ارکوزیا څخه. نه پوهېږم مورې. یعنې څه چې نه پوهېږې زویه؟ و مې ویل چې نه پوهېږم نو نه پوهېږم. زویه ته بالاخره له هغې نجلۍ سره واده کوې او که نه یې کوې؟ که نه یې غواړې چې واده ورسره وکړې نو واضح راته ووایه. نه مورې. یعنې څه چې نه مورې؟ مورې پوښتنه دې وکړه ځواب مې درک. ګورئ لږ تر لږه تاسو ورته یو څه ووایئ. ګوره څه وایي؟ څنګه هغې نجلۍ ته ورغئ او له احساساتو سره یې لوبې وکړې او اوس وایي چې نه مورې؟ مېرمنې تا پوښتنه وکړه او هغه هم ځواب درکړ. اوس نو تاسو څه غواړئ؟ ښه نو اوس به څه کېږي؟ مور جانې زه نه هو وایم او نه یې ردوم، یوازې وایم چې لږ صبر وکړه. ما باندې ډېر فشار راوړي، زه هم بله چاره نه لرم، د تېښتې لاره لټوم. ولې په ما باندې رحم نه کوې؟ زه کار لرم، جنجالونه لرم، ته خو پوهېږې. تا هېڅ کله ماته نه دي ویلي، نو زه څنګه پوه شم چې خپل کارونه مې تنظیم کړم بیا به پرېکړه کوم مورې. خو یوه ښه مېرمنه په بدو ورځو کې ډېره مرستندویه وي، باید پوه شي. او مور دې سمه خبره کوي. زه هم وایم چې سمه خبره کوي. تاسو نه یوازې لږ وخت غواړه. نو زر کوژده وکړه، بیا هر څومره وخت چې غواړې ویې غواړه. دا ځلې بیخي سمه خبره کوي. یو ځلې چې کوژده وشي نو دا په دې معنا چې تا د واده ژمنه هم وکړه. دا ځلې بیخي سمه خبره کوي. یو ځلې چې کوژده وشي نو دا په دې معنا ده چې تا د واده ژمنه وکړه. ته تل وخت وایې، خو ګوره د زوی ویښتان دې نیم سپین دي او نیم تور پاتې شوي. ډېر سپین شوي هم نه دي که څنګه؟ د ښو انسانانو واده نه کول او د ښو اولادونو نه پیدا کول پوهېږي چې تل ما ځوروي زویه.
چې له ځوانانو پوښتنه کوم وایي چې پرېږده به وخت خراب شوی دی تل وایي چې ژوند سخت شوی او همداسې نورې خبرې هم کوي زویه وایي چې دا دنیا ظالمه ده وایي چې په نړۍ کې بې عدالتي ده چور او تړاکونه دي وایي نو د ماشوم زیږول څه په درد خوري خو ښه انسان د ښو صفتونو خاوند وي نو اولادونه یې هم هرومرو د ښو اخلاقو خاوندان وي زویه ښه صفت لرونکي وي او تل نیک فکر کوي هغه انسان چې د خلکو سره مرسته کوي او نه پرېږدي چې کوم څوک ظلم ورباندې وکړي لکه تا چې د ملت لپاره د هېواد او خلکو لپاره شپه ورځ په ځان یوه کړې او خپل ځان په خطر کې اچوي ته له دې سره هم او هم د مور یعنې موږ ټول اغېزمن کوي زویه خو له دې سره بیا هم زه ویاړم چې له تا نه یو وارث په ځای پاتې شي ښایي دا به ستا تر ټولو لوی ویاړ وي پولاد جانه پوهیږم صدف باور وکړه هیڅ نه پوهیږم ایبرو ما یو اسانه پوښتنه وکړه ته ورسره مینه کوي او که نه تل فکر کوم چې هغه به زما په اړه څه فکر کوي نه پوهیږم چې څنګه ورسره مخامخ شم یعنې مینه ورسره لري که نه مور یم غواړي چې موږ زرکوژده وکړو مور یم تل زما په اړه فکر کوي صدف کله مې چې وویل زه یو چا سره مینه لرم لومړی خوشحاله شوه د پولاد نوم مې چې واخیسته نو بیا یې غږ بدل شو فکر کوم مور دې په انټرنیټ کې پلټنې کړي چې پوه شي پولاد تلندر څوک دی مام پلټنې کړې وې پلار به دې څه ووایي هغه زر راضي کېږي پلار مې وایي چې لور مې هر څه وغواړي کوم یې چې لور مې هر چا سره مینه ولري نو زه یې قبلوم چې هر چا سره واده کوي ودې کې ایسې په کیسه کې نه یم دا موضوع موږ ته ډیره مهمه ده ښاغلی داوده ولې په موږ یې څه ښاغلیه دا جلۍ چې مخکې له ما سره وه هغه د پولاد علامدار نږدې ملګرې ده په ورځپاڼو باور نه لرم خو بیا مې لولم اندېښنه مه کوه که هغوی یو ځلې د کوژدې ژمنه وکړي نو ته هڅه وکړه چې د هغوی دا پلان عملي نه شي علاقمندان لیگ برتر افغانستان باشتن سال خاطر بازیکن دلخواهتان را بیشتر بشناسید حالا شما توانایی را دارین تا تصاویر و ویدیوهای دیدنی بازیکنان مورد علاقه‌تان را با روشن به دست بیارید برای تصاویر آر3 و برای ویدیوها آر4 را به 52-53 ارسال کنید. فیس هفته‌وار 15 افغانی می باشد. روشن نزدیک شدن دا جمعه د دې خپرونې خواړه چې دي دا یو ډول قورمه ده چې د غوښه او بادام دي جنت شوروا نه قورمه ده خو به ډېر واچوله جنت دقیقه خدا په دې خاطر چې د غوښه پکې پخه شي کنه نور مواد هم لرو ډېر ښه زعفران چې ډېر قیمته دي هغه د افغانستان زعفران دي دا جمعه راز پخله شپږ بجې او 10 دقیقې له لمر څخه
یو ولس یوه لوبډله زموږ هیواد د یو تروریست د نیولو لپاره لټه هغه یې وراره دی آیا ته په دې باندې پوهېدې غواړم له تا سره مرسته وکړم خلک باید په رښتیا باندې پوه شي د یوې اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره یوازینۍ نښه دا مونږ اصلي موضوع ته رسوي او مونږ یې باید شا پرې نه ځو راتګ هره جمعه د شپې 9 بجې له لمر څخه ما ته چې هر څه وویل اصلي کوم یې خانو بیا به زه دلته وایم چې اسناد درته تیار کړي صحیح ده تیارې دي کی خو کومه ګټه نه لري تاسو د غمزې په اړه اندېښنه مه کوئ زه به هغه لاسلیک کولو ته مجبوره کړم نه یې شي کولی غم ظالمانم ډېرې پیسې لري نو تاسو په یو ساعت کې 80 میلیونه لیرې نشئ اخیستی بیلوته ګرانه زما سره اوس 15 لیرې هم نشته خو ښایي چې غمزه به له ما نه ډېرې پیسې ولري په مطلب دې پوه نه شوم ما خپلې ټولې پیسې خپله ټوله برخه له لاسه ورکړه بیلو ته او همداسې د شرکت برخه مې له همدې امله زه دې واده ته اړتیا لرم تر څو خپله روحیه مې قوي کړم له تا نه هیله لرم چې پلار مې هیڅ هم خبر نشي ته د محکمې او نورو شیانو خبرې له مغزو نه دې وباسه ګوره د پولاد لیونیه په څه چې نه پوهېږي ولې خبرې کوې ته ډېر بې تربیه یې ما غوښتل چې یوازې تا سره ټوکې وکړم حسنو وروره تا څه وویل چې لالا مې په غوسه شو زه په هر څه کې خبرې نه کوم او ما ستاسې دوسیه لوستې ده هیڅوک هم نشي منلی چېرته دې ولوسته کوم وکړه خدای دې ووهه والکه مې وهه خبرې مه کوه هسې نه خو م تاسې ډېر زیات شیان پټ کړي موږ څه شی پټ کړي دي ها زما مرستې ته څوک چې استخبارات اداره کوي د هغه چا ستا د انسان دوستي احساساتو ته پام شو چې تا له دولت سره وپېژني ولې زه نه یم ته لیونی شوی څه وایې دولت په خپله ژمنه کله وفا کړې ده موږ ته په انتخاباتو کې کله ځای راکوي فکر وکړه موږ ته په انتخاباتو کې لاره رانه کړه ته غواړې چې د ولسي جرګې وکیل شې هو د دې لپاره چې ملت ته خدمت وکړم هر ډول وکالت ته راضي یم ته باید خپلو خبرو ته پام وکړې څنګه ورته پام وکړم نور چاټي خبرې مه کوه نور انقلاب مه وایه وروسته له دې نړیوال بانک وایه امریکا زنده‌باد ووایه او تل همداسې خبرې کوئ د دې لپاره چې زه دا ووایم نو باید لالا ته یې ما وایه زه یې وایم ته خپله انقلابي ترانه ووایه او زه به د کاپیټلستانو په ساز ګډېږم غلی شه رئیسه که اوباما ولسمشر کېدلی شي نو موږ ولې نشو کېدی د هغه تورمخي نه لاسپینم یو لمر ته خو کتلی شو که نه د دې لپاره چې هغه تورمخی دی نو ځکه مې داسې وویل ملګرو څه کوې لیونیه ځکه چې همدا د حق وو لالا اوبه واخله د چا به چې په سونې کې مړۍ ونه خته نو انا به مې ورته مرچ ورکول تا ته به مې ویلې اوس انا ته دیم خو بیا هم ډېر ښه وشو ډوډۍ راکړه ډوډۍ
افغانستان روشنغوره لیګ څلورم فصل د اباسین څپې د سپینغربازانو پر وړاندې سبا مازدیګر 3 بجې په ژوندۍ بڼه له لمر تورو آرمان او ارکوزیا څخه اراکوزیا رادیو له اسلامي ټولنیزو او تفریح خپرونو سره هره ګړۍ کره او پر وخت خبر اراکوزیا پل په پل تر تاسو اراکوزیا 90.3 هغه نجلۍ چې خپلې مینې ته د رسېدو لپاره ډېره وهڅېده تا نه ژوند نشم کولی خو دا مینه یوازې یو خیال او نیمګړې هیله وه یوازې زغم و چې هغوی یې له تلپاتې بېلتون څخه ژغورلی شول نیمګړې هیلې له شنبې تر پنجشنبې مازدیګر 6 بجې له لمر څخه ورځه زکی سمه ده ښاغلیه هلنه ورځه سمه ده ښاغلیه چیرته ځي عبدالحیا هغه کومې خواته ځي اورور جره ډېر وږی شوی یم وروره وږی شوی یم هیله کوم یو څه راته واخله خیر یم وروره ډېر وږی شوی یم په خدای هیله کوم ورور جانه ساله رشه خیر ډېر وږی شوی یم ته سره کوم انسان یې ها راته وایم وروره
وروره ته چیرته ځې؟ ستا پیڅه ته 211 شمېره یې. تاسو لیوني شوي یئ؟ د فلم هلکه تا ویلي و چې د کالیو په سر کور ته یې اغوندي. زه پوه نشم ته څه وایې. غلی شه. د دې خپرونه خواړه چې دي دا یو ډول قورمه ده چې د غوښه او بادام دي. جنت شوروا نه قورمه ده. خو به ډېر واچولې جنت دغه خدا په دې خاطر چې د غوښه کې پخه شي کنه نور مواد هم لرو. ډېر ښه زعفران چې ډېر قیمت دي هغه د افغانستان زعفران دي. دا جمعه راز پخله 6 بجې او 10 دقیقې لالمر څخه د یو سرتیري د ژوند او مینې کیسه. دښمنان له منځه وړو، باید هغه ووژل شي. پوه شوې؟ د خپل هېواد د دښمنانو د له منځه وړلو په لور. ټول ثبوتونه په دې کې دي. له خیانت او توطئې سره یې مخ کېدل. سعید او شورا له شنبې تر پنجشنبې د شپې 9 بجې له لمر څخه. له موږ څخه چیرې نشي تښتېدلی. نور تاوتریخوالی بس دی. اوس د خوشحالۍ وخت دی. درپسې خفه شوې وم یوسفه. ګرانه ښه شو چې په خیر راغلې. سلطانه هغه لیکلې هیله مند یم چې 100 کلنه شم. کلی د دې علاقمندان لیگ برتر افغانستان باشتن. سال خواستین بازیکن دلخواهتان را بیشتر بشناسید؟ حالا شما توانایی را دارین تا تصاویر و ویدیوهای دیدنی بازیکنان مورد علاقه‌تان را با روشن به دست بیارید. برای تصاویر R3 و برای ویدیوها R4 را به 5253 ارسال کنید. فیس هفته‌وار 15 افغانی می باشد. روشن نزدیک شدن. رازق هستم. په امبولانس پسې لاړ شم.
سمه ده ښاغلي زموږ کسانو یې له جیب نه یې فلش پیدا کړ. ډېر ښه، ورته ووایه چې رهي وړي. کاظم له دې ځایه لاړ شه، مخه یې ونیسه.